الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. سورہ مزمل شروع کو. مزمل دی صورت تنوم کی خود شو لکه دا مزمل اصل کې ځان په جامو کې راټولون کی توای. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله مخاطبه کوي او کله چې یو آقا او مشر خپل کشر سره د ملاطفت او د نرمۍ معامله کوي نو نومې نالي هغه چې په حکم کار کې اختی نو د هغه کار نوم ورته وایي. لکه نبی علیہ السلام د بخاری حدیث یو ځلې فاطمه زهرا کراږي نو هغه ځان له د غرمې ملاسته و او علي نه ویل علي څه شاله تر زوی دې څه شویل هغه ما سره څه جګړه غوندې وکړل بار ته تللی ایسته وتی دی. نبی علیہ السلام چاته ولور شوی ګور چې هغه په جومات کې پروت او د شوی او دا صادر ته شوی او خاورې پرې بلا پورې نښتې وي. نبی علیہ السلام هغه کس راغی ویل هلته ودرې بس پیغمبر په خپله ورغی داسې وخوځو قم یا با تراب قم یا با تراب داسې ورته وایي چې قم یا علي قم یا تراب یا با تراب د خاورو پلاره پاسه د خاورو پلاره پاسه دا ملاطفت ته اشارې چې دا باندې زه ملامتیا نه ویم او پاسه را اصل وبرې شروع کړی که نه نو دا مزمل په دې معنا باندې دی. نو دا راواګستی شو دي صورت ته نوم کېښودی شو سوره مزمل او دا مکی دی بلکل په اوایلو صورتونو کې نازل شوی دی بلکل ابتدا د وحی کې دا نازل شوی دی نو مکی خود دی او د دې صورت خلاصه دا ده چې د نبی علیه السلام د ژوند یو لویه حصه ذکر کوي په ځانلیوالي کې چې هر چاله لته ورکړه و الله طرف ته راغی و تبتله و طاعته او د الله په اطاعت او تابعدارۍ کې د شان بیانول او دارنګي د دعوت الی الله په دې لار کې هغه کوشش هغه جهد او نشاط چې ورته وایي په ډېر خوشحالۍ سره ځان ستړی کول او دارنګې په دې لار کې چې کوم اذیتونه او تکلیفونه راځي په هغې باندې د صبر کولو دا صورت هم په دې باندې مشتمل دی. بلکې محور صورت چې څه ته وایي چې بس دا صورت د هغې نه چاپېره تاویږي او ثابتول غواړي نو عدلته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذات ګرامی او د هغه د رسالت هغه حیثیت قرآن دلته واضح کوي او بیانوي موږ ته. یا ایها المزمل اے ځان نه صادر راتاوون کیا اے ځان په جامو کې رانغښتون کیا. پیغمبر خدا جامو کې ځان ولې رانغښتی و؟ حدیث کې راځي غار حرا کې نبی علیہ السلام دا وروستۍ شپږ میاشتې په څلوېښتو کالو کې چې وي نو دی کې به د غار حرا ته به ته او هلته به ریاضت کو عبادت به کو او بیا به کور ته راته او بیا به ته نو یو ځل بس جبریل راغی او د سره چې کوم خبره وشوه اوږده خبره ده نو بس دی بس را روان شه کور ته او دا د سټ دا د ملا د غوښې د سیرپي او کور ته راغی او خپلې بیبي حضرت خدیجة الکبرا ته و چې زملوني جامې را باندې واچوه جامې را باندې د یخنۍ تبه پرې راغلی و
نو ځکه یا ایها المزمل تا ته خو دونه لوی کار حواله شو ته به نورې بسترې او نور څادرونه په ځان نه راتاوئ ته به اوس ګرځې تا لوی د تکلیف کار حواله شو ته به منډې وهې ته به مشکلات برداشت کوې ته به آرام پسندۍ له لته ورکوې آرام پسندي به پرېږدې اوس هم زه تاسو ته یم چې کومو خلکو آرام پسندي اختیار کړې ده علم نشي کولی او که علم یې کړی که علم ځان سره ساتلی نشي تیس ته هیر شي بیا دې وجې نه محنت او کوشش به کوئ په دې ژوند کې چې ژوندي یئ نو محنت او کوشش نه به کار الی قم پورته شه قم امر دی قم قوما قومو قومي قوما قمنا نو قم پاسه انت ته اللیله ادرېږه د شپې یعنی د شپې ادرېږه او عبادتونه کوه بندگی کوه ځکه تا ته دونه لوی کار حواله شو دې لوی کار دپاره د ډېر لوی اصلاح او د ډېر لوی ریاضت ضرورت دی الا قلیلا مگر لږ غوندې که نه ادرېږي نو خیر دی پوهېږې پرې باندې قم اللیل الا قلیلا ادروه شپه مگر لږه نه او بیا د هغې بیان ورته الله تعالی کوي چې ته د شپې څومره ودرېږه نصفه نیمه شپه ودرېږه نیمه شپه خوب وکړه او انقص منه قلیلا یا د دې نیم نه لږه کټوتي وکړه نیم نه چې کمه کې نو ثلث پاتې شو نو یو ثلث کې ودرېږه او په دوو ثلثو کې خوب کوه او زد علیه یا پر نصف باندې اضافه وکړه د نیمې نه زیات ودرېږه نیمې نه زیات معنی داره په دریو ثلثو کې ودرېږه او په څلورم کې خوب کوه دا د دې صورت په دې سر کې دا حکم الله پیغمبر خدا او مؤمنانو ته وکړو او قیام اللیل په هغې باندې واجب شو چې د شپې به لازما ودرېږئ نو چې دا وشو نو وایي دا هغه صورت دی چې د دې صورت انتها لګېدلې ده ابتدایي منسوخه کړې ده نو همدا او د دې په منځ کې یو کال تیر شو یو کال بعد دا حکم بدل شو هغه وجوب ختم شو او دا د الله لویه مهرباني په پیغمبر او دا د الله لویه مهرباني د الله د پیغمبر په امت باندې الله تعالی وکړه د شپې رپاسل خو آسان کار نه اوس په قرآن په خپله باندې ووایي نو ځکه وایي ورتل القرآن ترتیلا او چې د شپې ودرېږي نو لله قرآن لره په آرام آرام سره بیل حرف او هر حرف خپل مخرج ته رسول دا د قرآن ترتیل دی او د قرآن اصل ترتیل مفسرینو دا ویلی دی چې د قرآن تلاوت په تدبر او سوچ سره وکړه ځینې تش خوند دې نه وباسې تش خوند دپاره قرآن نه دی راغلی دا قرآن د ترتیل معنا دا ده چې قرآن په داسې تدبر او تفکر سره ووایه چې ته څنګه تلاوت کې نو ستا د هغې په معنا باندې هم نظر دی نو یوازې په مخارجو باندې نظر نه وي او یوازې به ستا په صفاتو باندې نظر نه وي چې آیا دا کم حرف دا کوم دا کم صفاتو باندې موصوف دی او دا په دغه دا د کم مخرج نه ادا کیږي نه د ډېر سوچ او فکر څه چې الله ما ته پکې څه حکم کوي ما ته پکې الله څه وایي انا سنلقي علیک قولا ثقیلا دا ځکه د شپې ریاضت کوه او تلاوت په داسې انداز باندې کوه انا سنلقي علیک قولا ثقیلا یقینا در اچو موږ تا ته نازلو تا ته قولا ثقیلا یو وینا درنه قیمتي وینا ده درنه وینا ده چې هغه دعوت الله پیش کول دي قرآن عظیم الشان دی او دا یقینا ډېر وزنناک او وزندار کتاب دی او بیا ورته وفرمایل ان ناشئة اللیل څه کوي ورلکه مړه ما ته ښکاري څه دیدی کنه شو وای انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا
پیش کوو منګه پتا باندې یو وینا درنا ان ناشئة اللیل یقینا را پورته کېدل د شپې را پاسېدل د شپې هي اشد وطئا دا ډېر مضبوط دی په اعتبار د برابري د زړه د ژبې سره د وطئا معنا دلته دا ده چې ډېر او د اشد د معنا ډېر مضبوط او کلک دي په برابرولو د خولې د زړه سره او د زړه د خولې سره چې سړی په خوله سوی هغې پړکې می او چې پړکې سړی پرې خوله باندې په دغه ټیم کې نه شوري نه شغبي او بالکل آرامي او خوند هم دا کوي چې خلک اوده پروتي او ستا خپل رب سره خپل راز و نیاز شروع کړی او واقوم قیلا او دارنګې واقوم ډېر درست کوونکی دی وینا لره د شپې چې تلاوتونه کوي او بالکل آرامي او خلک ودی نو ډېر په آرام باندې په مضبوطیا سره سړی ادایي د قرآن کولی شي ان لک فی النهار سبحا طویلا یقینا ستا دپاره په ورځ کې لامبو اوږده ده سبحه لامبو ته وایي د اوبو په سر باندې دا واړه لامبي نه دا یې ته سبحه وایي ستا دپاره لامبو اوږده ده یعنې ستا دپاره یو شغل دی ډېر اوږده چې هغه دعوت الله پیش کول دي د خلکو کوڅو له تلل دي محافل او مجالسو له تلل دي او هغې ته دعوت پیش کول دي او پای کې مزلونه دي پای کې منډې ترړې دي دا تا ته اوږده لامبو ده نو د ورځې اوزګار نه یې زما بندګۍ ته دغه هم بندګي ده خو دا خاص بندګۍ ته نه یې اوزګاره نو دا د شپې کوه واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا واذکر اسم ربک یاد کا نوم د خپل پروردګارو د خپل رب نوم یادوه او وتبتل الیه ځان را کټ کا ځان را بیل کا الیه دی الله تا تبتیلا ځان را بیلول د خلکو نه ځان را بیل کا او الله طرف ته متوجه شه او د الله عبادت کې منهمک او کلک شه رب المشرق والمغرب چې داسې الله چې هغه مربي او پیدا کوونکی د مشرق او د مغرب دی مشرق د هغه دی او مغرب د هغه دی نو دا ټوله دنیا د هغه ده لا اله الا هو نشته معبود او سوا د نه نشته دی کارساز حاجت روا قانون سات فریادت سوا د نه فاتخذه وکیلا ونیسه د لره ځان دپاره کارسازونکې که څوک کارساز ګوري نو دی په کارسازۍ ونیسه کارساز هم دی دی بل به څوک یو چاله به څه کار څوک ساز کي واصبر علی ما یقولون صبر کوه په هغې چې مشرکان یې وایي کله به وایي دا لیونی دی کله به وایي دا مفتري دی او کله به وایي دا لیونی دی کله به وایي دا ساحر دی ساحر جادوګر دی نو ته به صبر کوې او وحجرهم هجرا جمیلا پرېږده دوی لره په پرېښودو خو سره په ښو پرېښودو معنا دا ده چې دعوت کار به نه پرېږدي دعوت به ورته کوې او چې دوی کومې ردې بدې وایي کومې استهزاګانې کوي کومې ټوکې کوي په دې پروا مه کوه په دې صبر کوه وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني پرېږدما والمكذبين او هغه دروغجنو له ما دا دروغجنه پیغمبر ته الله وایي تی مقابله مه کوه په ما ته پرېږده وذرني پرېږدما والمكذبين او هغه دروغو نسبت کوونکي تا ته دا دروغجن څوک دي اولی النعمت خاوندان د راحت او د آرام او خاوندان د نعمت اصل کې د نعمت العیش نری چې د ډیر زبردست او د ډیر خوشحالی خاوندان دی پر خپل ژوند تیرولو کې مال ډیر دی او دولت ډیر دی او جته ډیره ده او ملکی ډیره ده نو اولی النعمه خاوندان د راحت او خاوندان د دعت چې ستوي په عربی کې یعنی آسان زندگی ومهلهم قلیلا او پرید دوی لرا لغوندی مهلت ولا ورکا او غدا ژوند ادا زندگی د په دنیا کې
ځکه چې ان لدینا انکالا یقینا زمونږ سره اتکړی دي. انکال د نکلون جمع ده. نکل هغه درنې اوسپنې ته واچوي چې مجرم پکې خلک تړي، نو هغه اتکړی هم دي چې هغه په لاسونو کې مجرم ته اچولی کېږي، او هغه بیړۍ هم دي چې هغه مجرم ته په خپو کې اچولی کېږي، هغې ته بیړۍ وایي. بیا و جحیمه او زمونږ سره اور دی، ډیر دی د اور، یعنی جهنم دی زمونږ سره، پروا یې مه کوه دې ته را روان به وي. و طعاما او موږ سره خوراک دی د دوی دپاره ذا غصوتن چې خاوندن ختلو دی په مرۍ کې، داسې خوراک دی دوی دپاره په جهنم کې تیار شوی چې هغه پرې مرۍ کې تیریږي نه، بلکې د هغې اوبه به داسې چې او هم تیریږي نه. قرآن وایي یتجرعه ولا یکاد یسیغه، ګوټ ګوټ بس کی او قریبه نه ده چې تیری کی. وعذابا الیما او د دوی دپاره زموږ سره عذاب علیم دی، درناک عذاب دی. علیم فعیل وزن دی، مبالغی صیغه ده، معنی د عذاب په خپله دردېدلی دی، نو چې څوک پکې پروت دی د هغه به لا څه شاني. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیلا. هغه ورځو یاده کوي او دا هر څه به دوی ته په هغه ورځ باندې وي ترجف الارض چې حرکت به شروع کړي ځمکه، دا ځمکه به داسې داسې کېږي، داسې 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 رپېږي به دا ځمکه. والجبال او غرونه به هم باغي به هم زلزله راشي. وکانت الجبال کثیبا مهیلا او شي به غرونه ډېر د شګې بیدونکي. کثیب د شګو ډېرۍ ته وایي او مهیل بیدونکي ته وایي. او اصل کې د مهیل ترجمه په پښتو کې د عربۍ ترجمه چې من کوو نو چې ته به داسې ځای خپه کېدې نو چې ته خپه اوچتې نو دا خپه شاته ځي، خپه به ځای ټینګېږي نو دا په شګه کې. انا ارسلنا الیکم رسولا، یقینا لېږلی دی موږ تاسو ته یو پیغمبر لره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، شاهدا علیکم چې گواه دی په تاسو باندې. دا به تاسو باندې به ګویي کوي چې کله تاسو د نورو پیغمبرانو دپاره ګویي د هغوی په قومونو کوئ نو دی به ستاسو هغه ګواه د تسبیح چې او دا امتونه چې څه وایي دا ټیک وایي، ما پیغمبر خدا وایي ما د خپل امت ته ویلي دا خبره. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، لکه څنګه چې لېږلی موږ فرعون ته یو رسول، حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام. فعصا فرعون الرسول، پس نافرمانی وکړه فرعون د رسول د موسی علیه السلام. د الرسول کې الف لام د عهد خارج دپاره دي. هلته چې تاسو هغه ضابطې الف لام به مونږ وړو ته ویله پخوا که نه، نو دا به په مثال کې بیا پیش کوو. د الف لام عهد خارجي او دپاره الف لام عهد خارجي دی ته وایي چې هغه داخلي کله چې داخل شي په مدخول باندې نو مدخول د هغې منحصر وي په یو فرد معین کې. نو موسی علیه السلام فرعون ته راغلی او فرعون ته چې کوم رسول راغلی فقط موسی علیه السلام. فاخذناه اخذا وبیلا، ونیو موږ د فرعون لا په نیولو چتو سختو سره. څنګه مونیو؟ په سمندر کې م غرق که. واغرقناه ومن معه جمیعا، غرق هم کدل په بحر قلزم کې سره د هغې نه چې کوم ورسره بدماشانو. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. فکیف تتقون، سرنګې به تاسو ځان بچ کوئ. ان کفرتم که تاسو نن کفر کوئ په دنیا کې، هغه یوم دې سه ولګوه. کیف تتقون یوما، سرنګې به تاسو ځان بچ کوئ د عذابونو د هغه ورځې نه. ان کفرتم که چرته تاسو کفر وکئ نن په دنیا کې، یجعل الولدان شیبا، نو داسې ورځ چې وبګرځئ ماشومان له سپینګیري، د ماشومانو ویښته به پکې سپین شي د ډېر حول او هیبت نه. السماء منفطر به، اسمان به راشلېدلی په دې ورځ باندې. کان وعده مفعولا، دا وعده د الله کړی شوی. الله چې د کومې خبرې وعده وکړي هغه ضرور کېږي.
ان هذه تذکرہ یقیناً دا خو وعظ و نصیحت دے دا قرآن فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا پس چا چې خوښ شي ودنیسي خپل پروردګار ته لارو دا الله لار دی والی او دا الله په لار دی روان شي دا الله لار اسلام دی دا ټول اسلام نه دی د من نه ترانه پور دا د الله لار ده ته پکې ځان له یوه ونه ګوري چې نه دا لار پکې زما شو دا پکې د پلاني شو دا د پلاني شو دا د پلاني شو دا د پلاني شو دا مسالک دي مسالک لار ورته وایي لار د ټولو یوه ده په یوه لار باندې به ځئ الله ته به رسېږئ او که لار امځان له داسې بدلې کړي او دا د پتو یو سیلاب هم شروع کړو زماري په خدای قسمي قرآن مې مخې ته پروت دی که تاسو د دې انګریزانو د غلامانو نه ستاسو کړوسي خلاص شو نو مالی بیا چې څونه ما جرموي زه به نیمه په قبر باندې چې را څه کوئ وکئ بیا په دې پوهېږئ چې څو او د هغې وجه دا ده چې موږ لګیا یو د ځان خپل لاسونه پرې کوو عالم لګیا دی په عالم پتوې لګوي عالم د عالم خپې راکاږي او دغه د انګریزانو شاګردان په خپل کور کې په خپله مسله کې بالکل متفق دي او مولا د مولا بس دشمن ساز شوی دی او بس بل څه نه ځکه چې وایي بوی په موږ په پښتو کې وایو بوی په دغه باندې چې کوم دی په کمزوري ورخ ماتېږي چې کوم ورخ دې کلک کړی نه وي نو په هغې ماتېږي نو موږ ته دا مولا داسې د ایستلې شوی ټیپر راته ښکاري به درز او بس پتو په مولا کوه هلکه دا کومو خلکو چې د الله دین بند کړی دی 2 کاله وشو دا ملک د اسلام په نوم باندې ساتي په هغې ولې فتوې نه کوي چې په مولا باندې کوي خو دا مطلب چې مولا چاته څه ویلی شي نو مولیان مې ځکه ګیله ده چې دوی په خپله په یو بل اړم دي د یو بل خپې راوباسي په یو بل لمنې ورړئ نو چې د دین دعویدار خلک او په دین باندې پویه خلک داسې د اختلافاتو شکار وي چېرته به د دین نوم وي نه او داسې وخت به راشي دي مونځونو ته هم څوک پرې جوماتونو کې بیا نه پرېږدي یاد وساتئ دا که زمونږ دا رویه وه او زمونږ دا طریقه وه او موږ په مدرسو کې دا خبرې ښودلې چې شاګرد ته موږ دا نه ښایو چې زما دشمن څوک دی زموږ دشمن امریکا ده او موږ وایو نه زما دشمني په دې مولیانو کې پلانیان مولیان پلانیان قسم زما دشمنان دي پلانیان قسم والله چې د دې نه ذلیله او خوار به بیا بل څوک په دنیا کې نه الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کړي د سره سره بیا به چې کوم دی مخکې د سورت آخري سبه سوا انشاءالله وایي دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرار او لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهه کړي د سره سره الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي څوک ول کار کوي کامیابی کې څوک هم چې مخالفت کوي په هر رنګ یې کوي الله هدایت ورته وکړي که نه یې تباه یې کړي الله زموږ ټول ناراضي شي خاتمه زموږ ټول په ایمان کې صلی الله